بسم الله الرحمن الرحیم. بهي تاسو ول دا ویډیو وګورئ دغه والا په دې احمد ولي خان په دې حلقه کې دا یو کس دی نو نیشنل پارټۍ والا دی څه وایي چې رئیس جمهور ما څه دغه کړی او احمد ولي خان ته زه راوغوښتی وم موتاڼې ته دا دغه یې کړي دي زما سره یې ایسیچو تا ته څه ویلي ایسیچو تا ته څه ویلي تاڼې ته بوتلم تاڼه کې وم ایمل خان رالی ایسیچو ته کمره کلا کړه ورننه باسو او اشاره ته کړل دغه هلک راله راولئ ځان ته کې بار ناست وم ما ته وایي راشه ایسیچو او میرزا دواړه ورننه باسلم ور یې راپسې بند کړو ایمل خان چې څنګه کېنولم ما ته وایي دا زور دی زور داسې د لاس تا وکړي ني وایي دلته زما نه دی تپوس کولو څوک نشته که زه څه غواړم حقه به کېږي تا سره زورورتیا شروع کړې ده او زه ستا زور اوس ګورم اوس سبا له د له کوره م رانومه او لیسوچو صاحب یو لس کلو چر سره پسې لیکم لسو کال یې لېږم ویل ته څه ویل جي چې تاسو څه وایي دغه شان دا د ایسیچو د خولې خبره ده لیسوچو صاحب زما خبره واورئ دا خانمۍ تاڼې ایسیچو اسرار خان نومې دی هغه ورته دغه شان وکړو یو ورسره میرزا مو ما ورته ویل لیسوچو صاحب تاسو خو زما خبرې ته ودروئ ولاړو په ولاړې دا دغه کول او څوک چې م راته راړولي بلا دغه یې وکړم زما خبرې ته ودروئ چې زه ته خپله خبره وکړم هغه خپله خبره کړه لیسوچو ته جي جي بس ټیک د وایسس ته لاړم موږ هم په کومه غلطیا کې دې خلکو لپاره په دې پاټو کې جګړه هم یو خو زما ول داسې فکر تلو چې یاره دا کس هسې ګپ لګوي نن سبا خلک د خپل چینل لپاره او د دغه لپاره الزامات لګوي په غټو غټو کسانو باندې نو د دې کس خواته ډېر یو 50 60 70 کسان ولاړ دي کنې داسې شی دی چې په خپله نیشنل پارټۍ والا دی وایي زموږ په دې ملک جمهوریت دی خلک الیکشن ته ودرېږي په دې کې یو قانون دی زموږ د دې ملک لپاره جوړ شوی دی زموږ په دې ملک کې بچایي سیسټم نه دی او نه سره د بدماشانو سیسټم دی اول خو زموږ د دغه حکومت د نه دی د پی ټي آی چې کوم حکومت دی محمود خان چې وزیر اعلی دی هغه ته زموږ پر زور دا اپیل دی چې بهي چې کوم ایسیچو دا کس راوغوښتی دی مکمل د دې انویسټیګیشن وشي چې بهي دی په حقیقت کې راوغوښتی دی که نه احمد ولي خان په رښتیا دغلته و که نه هسې ګپې لګوي دا کس هسې ګپ لګوي که په رښتیا به کي او دغه ایسیچو دا کس راوغوښتی او احمد ولي خان دغلته ورسي او دی ورته ویلي چې یاره ستا په جب کې زه چرس اچوم او لسو کالو له لېږم او دا دي واغه دي نو مکمل به یې ګوره زموږ په ادارو کې موږ داسې کسان نه منو داسې نه ایسیچوګان منو نه داسې دغه منو دي چې هغه دې یو کس دی یو سړی دی راځي او د هغه په زور دې راوچتی د دې ملک یو قانون دی د پولیس لپاره هم ځان یو قانون دی د هر ادارې لپاره ځان یو قانون دی د ملک جمهوریت دی څه دغه نه دی باچاحت نه دی چې به ته سړی اوچتوه او بس وړی او نه داسې سعودي عرب دی چې د کشوګي په شان صحافي اوچتوه په خپله امبیسۍ کې حلالوه دا پاکستان دی په دې پاکستان کې زموږ آزاد قانون دی زموږ خپل یو دغه جوړ کړی دی په دې کې نه د یوې پارټۍ د سرباره بدماشانې په دې کې نه چېرېږي چې دغه دی ته راځه الیکشن ته ودرېږه ویې ګټه دغه څه خبره نشته خو موږ خبه په دې چې یاره که ایسیچو پکې په رښتیا انوالي نو زموږ محمود خان ته دا پر زور بیا دا اپیل دی چې بهي ټیک ټاک دې دغه وکړي دغه ایسیچو خلاف دې دغه وکړي او مکمل دغه کې ختم دي د نوکرۍ ده دا پنشن دې د یو له ختم کړه چې پته یې ولګېده دی نو بهي دا کم کس چې دی وغوښتی دی په دغه باندې بدماشۍ په یو طریقه باندې نو د هغې ته د انصاف میلاو شي او که نه نو بیا د پی ټي آی د حکومت دغه نشته دو د اوسه پورې دا چې موږ پولیس ټیک لږ موږ دا ټیک دا ولنې ما په دې سوشل میډیا دا کیس ولید چې یاره دا راغی چې یاره زه یې راوغوښتی یم او بیا د پارټۍ یو چیرمین نه شي د نیشنل پارټۍ یو چیرمین چې چیرمین نه شي او هغه ورته خواته نه شي چې یاره زه ستا په جب کې چرس اچوم او دغه کوم نو دا ډېر زیاتی دی غریب شو نو دغه خو نه یو د قانون لاندې خو به دغه تېری د زندګي نو زمونږ ایسیچو ته هم دا دغه دی چې بهي ته ګورې څه دغه خو نه یې د خپل ته یو قانون لاندې دا دغه چلی تاڼې ته راغلی سره دغه لاندې نه یې راغلی چې یاره چا یې په زور راوستی یا یو پارټۍ والا په زور راوستی ته یو قانون لاندې راغلی یو قانون لاندې زندګي تېری او د یو قانون لاندې به سړی اوچتې نو زه په درېیم ځل بیا دغه ته وایم چې بهي وزیر اعلی ته چې بهي مکمل د دغه کس ته انصاف میلاو شي که نه نو دا بیا هسې دی په دې ملک کې بیا هسې دغه دی خارې ناپورسان دی په دې کې بیا قانون نشته بس چې د چا زور بس د هغه به دغه وي والسلام